ښځه په د خاوند چې وفات شي د عدت شروع شي نو آیا خور چې وفات شي هغې له تلی شي؟ ښځه په عدت کې بغیر د عذره چېرته نشي تلی. هغه عذر کې نانو نفقه راځي چیرې د دې د ګټې وټې څوک نه دا چېرته کار مار کړي هغې له تلی شي خو شپه به واپس خپل هغه کور ته رارسوي. یا چېرته بیماره شوه طبیب ډاکټر له لاړه نو د دې عذر دی. خو بیا که چېرته ډېر قریبي رشتهداري مورې پلارې رورې خورې نو هغې له که لاړم شي خو شپه به واپس خپل هغه کور ته رارسوي چې په کم کور کې دا عدت تېروي. کم سړی مونځ کوي د هغه مخې ته تلل ډېره لویه ګناه ده. د دې ستره د اږدي ستره شري ګز دی نو دومره تقریبا ګز دی خو د دې ګوتې عمر چې ډبل څه لرګی کیدي یا څه نور څه کیدي نو بیا د هغې وړاندې تېرېدی شي. خو که داسې نه وي نو بیا دې نه تېرېږي. لوی مسجد جامع مسجد ورته وي یا میدان کې خلک مونځ کوي نو هغې مسافت دا دی که مخې ته ستره نه نو داسې به تېرېږي چې کم سړی مونځ ته ولاړ دی هغه د خپلې سجدې ځای ته ګوري او چې هغه ته د هغه سړي پته نه لګي چې ما نه مخې ته څوک روان دی نو دومره مسافت کې به د ده نه تېرېږي. حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د دواړو جهانو سردار او فرمایل وی کم سړی چې د منځګزاره مخې ته تېرېږي وی دی که د دې د عذاب نه خبر شه وی دی به څلوېښت کاله د ده مخې ته ودرېږي خو دی به لاړ نه شي. نو دومره لوی وعید دی په دې باندې. نو په دې جوماتونو کې اکثر که خواص دي او که عوام دي هغه د دې خیال نه کوي بس ځان له لږ هغه سړي مخې ته ځای ګوري چې هغه لږ پترس شي به دی ته خپه واړې روان شي. دې کې ډېر احتیاط کوي ډېر لوی وعید پرې راغلی دی. ودرېږه لږ ساعت اسکار کوه نوافل کوه که نه یې چېرته سترې مو مسجد کې کېده سترې مخې ته بیا تېرېږه. عدت کې ډاکټر له تلی شي که نه دا خبره خو شوه. په موبایل کې چې کله څه داسې ویډیو راشي هغه وګوري په دې باندې غسل راځي که نه راځي. فحش ویډیوګانې اول خو فلفور د دې نه توبه وکړه چې دا شیزونه په دې موبایلونو کې مه ګورئ. که بیا هم چېرته مخې ته دا څه راغه یا څه خواهشات طرف ته خبر راغه انسان په دې وخت کې شهوانیت خیالات ذهن ته راغه نو که چېرته د ده نه مني ووته مني دې ته ویلی کېږي چې د سړي دا سپینه وي او هغې کې چکناهټي کلکوالی په دې کې وي او د ده وجود دې سره سوس شي چې د وجود نه وځي نو بیا خو په ده باندې غسل دی. او یو مزي ده مزي دې ته ویلی کېږي چې هغه اوبه شانتې وي نری اوبه وي د انسان د وجود نه هغه خارج شي نو هغه کپړې به پاکې کړي او وجود به پاک کړي او دس به وکړي په ده باندې غسل نشته. خو فلفور په دې حرکاتو باندې توبه وکاږي. پیغام نبی او رسول کې فرق رسول دې ته ویلی کېږي مفتی شفیع رحمه الله لیکلی دی چې رسول هغه دی چې هغه خپل مخاطبینو دپاره یو نوی دین راوړي د الله طرف نه داسې دین راوړي چې هغه مخکې نه تیر شوی. او نبی دې ته ویلی کېږي چې مخکینی کم ادیان دي نو په هغه دینونو باندې هغه عمل کوي هغه دینونه مخکې یو بل ته ښیي نو دې ته نبی ویلی کېږي. د سونې مقدار څومره دی چې په هغې باندې زکات واجبېږي 7.5 تولې سونا د هغې مقدار دی 87.48 ګرام چې دا چا سره وي یا د دې قیمت وي نو په دې باندې زکات واجب دی به زکات ورکوي. او که چا سره دا نه وي یا 52 تولې چاندي وي دا 612 ګرام جوړیږي نو دا وي یا د دې قیمت وي نو دا سړی به زکات ورکوي. بله خبره دا ده خلک وایي چې یاره چا سره یو توله سونی د دې قیمت خو نن سبا ډېر دی د لکو نه بره دی دی به زکات ورکوي. نه دا د امام صاحب قول دی خو د زماني ضرورت په بنا باندې فتوه چې نن سبا د هغه د صاحبینو په قول ده صاحبین چې کم دی نو ذنب الاجزا طرف ته هغې مخې ته ایښي دي وی دې کې به تو سونا او چاندي میلو کې که چا سره مطلب اووه توله سونی او لږه شانتې چاندي وي د هغې مقدار به دواړه رایوځی کې که هغه 52 تولې چاندي ته رسي نو بیا به دې زکات ورکوي. صرف سونه که چا سره یي 6 تولې په د زکات نشته 9 تولې په د زکات نشته. صرف چاندي چا سره یي 50 تولې په د زکات نشته یا 52 تولې چاندي قیمت چا سره په د باندې زکات واجب دی. مفتی رفیع رحمه الله یو خبره لیکلې ده ډېره عجیبه خبره ده. وی زمونږ په هندوستان کې خاندان والو
نو هغې کې به څه ناڅه امراض مخکې نه په خاندان کې مرضونه را روان وي. ما یو ځل خپل پلار مفتی شفیع رحمه الله نه تپوس وکړو چې یاره دې کې دا امراض دی. وي ما ته وایي تا ته پته شته دې کې دا مرض ولې دی؟ وی ما ورته نه اباجان ما ته خو پته نشته. وی د دې یو نیکه و وی هغه مستحق نه و د زکات چې زکات واخلي خو هغه به زکاتونه خوړه. وی د هغې لوی سزا دې ته دا ملاویږي چې د دې په خاندان کې الله داسې مرض را پیدا کو چې په نسلونو پورې د دې په خاندان کې دا مرض چلیږي چې کم سړی مستحق نه دی ګوره د زکات مه خورئ غریبانانو له ورکې د هغې حقونه دي پردی حق مه خورئ. یو سړی ته احتلام وشي او دی په دې ټایم کې په ده ناوخته دی دفتر ته ځي یا سکول ته ځي دی به څه کوي؟ ټولو کې اول کار دی دا وکړي چې دی د خپل غسل وکاږي د جنوب حالت نه دی ځان وکاږي ځکه چې کله یو سړی د جنوب په حالت کې وي نو د رحمت فرشتې هغه کور ته نه رانازلېږي نو ده له به سره رانږدې شي ټول کور ته د وجې نه منحوسه کیږي. نو ټولو کې اول دا کار کوه بیا د هغې نه په ځکه لږ ټایم در باندې ناوخته شو نو د لوی عذاب نه خو به وځې که نه د لوی ګناه نه به وځې. یو شیز اغستلی شوی دی او په دې باندې زکات ورکول دي نو زکات به څنګه ورکې چې یو شیز اغستلی شوی دی مارکیټ کې د دې څه قیمت دی نو په هغه قیمت به راوالې او په هغه قیمت باندې به زکات ورکې. کاونټر باندې تسبیح کول بعض خلک وي دا بدعت دی په دې تسبیح نه ده کول پکار. څه روایاتو نه داسې معلومیږي چې صحابه کرامو به په ګوتو باندې تسبیحات کول یا د یو روایت نه داسې معلومیږي چې حضور پاک یو ځای ته لاړو یو ښځه لګیا د هغې د کجورو ګیټ کې راغسي په هغې باندې ذکر کولو. بعضې ځای نه صحابو نه دا معلومیږي چې هغې په کاڼو باندې هغې ذکر اسکار کړی دی خو د یو شیز درجه د مستحبی بعضی وخت کې د نوافل شي بعضی وخت کې د فرض شي. مثلا یو سړی حج لذي د حج درې لارې دي یو سمندري لاره ده یو د موټر لاره ده یو د جاز لاره ده. که چېرته جاز او موټر بند شو نو چې کم خلکو باندې حج فرض دی نو په هغې د سمندر لاره هم فرض ده یو لاره ورته پاتې شوه خو چې درې واړه کولو دي نو د درې واړو اختیارات ورته شته. دا شانتي په دې وخت کې چې کم دا سهولت راغلی دی په روایتو کې راځي وي یره وي کم سړی چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سل پیروی وي د ګناهونه معاف کیږي استغفار وي د ګناهونه معاف کیږي په پیغمبر درود شریف درجات بلندیږي. نو دا تعداد چې کله ذکر شوی دی نو معلومیږي دا چې دا تعداد به ته شمارې نو د شمارلو دپاره د وخت د ضرورت دپاره که ته تسبیح استعمالې اوس هم جایز دي که چېرته کجورو ګډ کې استعمالې هم جایز دي که ته کاونټر استعمال کړي نو هغه د دې دپاره ته استعمالې بلکې دا مستحب او مستحسن طریقه ده چې ته په دې باندې ذکر اسکارو کې الله په یاد کړي او عادات په دې باندې شمار کړي چیرې په حدیث کې سل پیره راغلی سل پیره به دا ذکر وکم سل به دا وکم سل به دا وکم نو الله به الټه تعالی په دې اجر درکړي دا بدعت نه دی. تور کاڼې اچول څنګه دي هر څنګه کاڼې اچولی شي په لاس باندې خدا نه ده چې ته دا موجب اثر دی یا د دې څه اصلیت دی دا خبرې نشته چې یاره دا به ماله رزق راکړي دا به مې د بیماریانو نه ساتي دا په ما باندې راس راغو دا هسې خبرې دي که شوکنې څوک اچي واده شي. بله خبره دا ده ویلنټاین ډے په 14 تاریخ باندې په 14 فروری باندې دا خلک مناوي. په شریعت کې به دې ته د بې حیایۍ ورځ وویلی شي چې دا د بې حیایۍ ورځ تاریخ داسې لیکي د ویلنټاین ډے یو راهب و یو پادري و عیسایي و پادریان عیسایان دي نکاحګانې نه کوي دي خپل خواهشات معیشات په تندر دي دا لوبې دي نه کوي نو بیا د خپل خواهش پوره کولو دپاره په یو راهبې باندې عاشق شوی و هغې ته وایي ما خوب لیدلی دی په خوب کې مې دا لیدلی دي چې په د 14 تاریخ باندې زه ته ملاپ وکړو خپل خواهشات پوره کړو نو په دې به موږ ته اجر ملاویږي ګناه به نه ملاویږي. نو چې کله ده دا عمل وکړو نو ټول عیسایان د ده مخالف شو چې تا زموږ د دین بېعزتي کړې د هغې دې ووژل او مردارې که نو چې کم دا سیکولر طبقه راووته آزاد خیاله خلک راووته نو دی وی یاره د عشق د وجې نه معشوق قتل شوی دی نو دی د دې ورځ مناول شروع کړ.
نو هغه ورځې داسې مناول شروع کو چې موږ ته د هغې یو نوې شانتې نظریه راغه، یو هلک ته دا وایي، یو جینۍ ته دا وایي چې ته به هر معاشرې ته روزې بې حیا شه، بې حیا روزه، ځکه چې کم ستا هغه بوای فرینډ دی او دا جینۍ د هغه ګرل فرینډ ده، ته هغه له یو ګلاب ورکه، خپله بې حیایي دې ته عام کو، مخې ته روزه. د مسلمان شعار دا دی چې دکې به حیا وي. پیغمبر وی چې کله الله تعالی یو سړی باندې عذاب مسلط کوي، یو سړی د ښې توښې نه وکاږي، نو د ده نه حیا واخلي، دی بې حیا شي. دی چې بیا یو کار کوي معاشره کې به هغه کار بد وي، خلکو ته به هم بد ښکاري، خو ده ته به بد نه ښکاري، بس ده به هغه لمن به یې روچته کړی او خپل هغه بد کرداریانو کې به لګیایي. حضور پاک وی د الله د حیا حق ادا کوي. صحابه کرام ورته یا رسول الله مونږ ادا کړی دی. وی نه داسې نه، وی د سر کې چې کم خیالات راځي، کم سوچونه راځي، وی هغه پاک کوي. دا د حیا حق ادا کول دی. خېټې ته څه خوراک راځي، وی ګنده خوراک مه کوه، دا د حیا حق دی. د مرګ نه پستا قبر حالت راځي، د مرګ وخت راځي، وی د دې له تیاریو کې وی دا د الله د حیا حق دی، دا حق وپېژنئ. نو موږ خو نن سبا که بیا څوک خبره کوي نو ښځې میدان ته روځي. ښځه جینۍ خو هغه وه چې په هغه انډیا کې راوتې وه، هغې څومره لوی اعلان یې وکړو چې څومره هندوان ګیر چاپېره ترې ولاړ و، هغې د خپل بتانو نارې لګوي، او دا په منځ کې ودرېږي الله اکبر، د الله نارې ولګوله. هغې وجه څه ده چې په زړه کې ایمان پروت دی، په زړه کې د ایمان جذبه پرته ده. او زمونږ ښځې او زمونږ دا جینکۍ نن سبا د ټیک ټاکونه نه اوزګارېږي، نو هغې به نور شیزونه څوکي چې اوس دا خبره ته وړاندې کې چې دا ناروا ده، دا ویلنټاین ډے مناول دا د اسلام خلاف دی، نو ټول خلک به د مخې ته ودرېږي. مړه دوی د زړې زمانې خبرې کوي، او دوی خو زړې زړې خبرې رانیولې دي. نن سبا خو د انګریز دور، د انګریز څوک ټوله هولیه دی د انګریز جوړه کړې ده. که زما ځوان دی هغه رنګ نه د انګریز متاثره دی، لباس د انګریز نه متاثره دی، که ویښته جوړی د انګریز نه متاثره دي، که ښځې دي نو هغې نقاب د مخې نه غورځولی دی، پړه کې مې حیا پرته ده، پرده پرته ده، هغې پنسي اوچتې کړي دي او هغې ځان لغړ راویستی دی بهر، هغې داسې ځان جوړ کړی دی، او انګریز د خپل شعار نه تنګ دی. ګورې ته وګوره په هغې کې د زناګانو څومره لویه خدشه د انګریزانو کې پرته ده، په هغې کې د طلاق ریشه څومره حد ته رسېدلې ده. ته خو دې نه نه خبر، سبا چې کم یو هلک ته ته وړاندې کېږي، یقین وکړه دا به تا لکه د ټیشو پیپر استعمال کړي، بیا به د یو ځای ته وغورځوي. نن سبا دا شیزونه روان دي. د موبایل نقصانات ته وګوره چې کم یو هلک کم یو ښځه پیله نه یو بل سره کانټیکټ وي، هغې چې د کویدن لږ وخت شي یا د هغې کویدن ماته شي، که نکاح وشي نو لږ وخت پس دا هغې وایي چې موږ یو بل سره وخت نه تېرو، موږ غلطي کړې ده. تاسو ته زه هوایي خبرې نه کوم، د دنیا خلک مې وکړه دلته راځي دا لوبې شروع دي. یقین وکړه مخکې ورځ هم یو ښځه راغلې وه، یو جینۍ راغلې وه، هغې دا خبره وکړه، یو ښځه راغلې وه، هغې راته یو خبره کوله، او وی د کپړو یو دکان دی، یو هلک و هغه له بتلم وي، کپړې به مې ترې راوړې. نو هغه هلک سره مې کانټیکټ شروع شوي، ما نمبر وکړو چې خبرې مې شروع شوي، وی هغه هلک به ما له تلو راتلو، وی اوس ته زه ځان خلاصوم، هغه مې نه پرېږدي. نو مې ولې داسې کول، په ځان باندې کور روانوي، خاوند را باندې خبرېږي، وی کور مې روانېږي، خو بچي هم وو، 4-5 بچي وو. نو دې حده پورې خبرې رسېدلې دي. مهرباني وکړئ چې د دې شیزونو نه ځان وساتئ. خلک پوهېږي په دې خبرو باندې چې دا د جهالت خبرې دي، هغه راونیسه چې کم تاله پیغمبر خوښ کړي دي، او د پیغمبر داسې یو تعلیم دی چې د دنیا لوی سړی راولي، خو د پیغمبر نه لوی سړی په نن ورځې پورې نه دی تېر شوی چې هغه کم تعلیمات موږ له راکړي دي، هغه ټولو کې افضل تعلیمات دي او ټولو کې بهتر تعلیمات دي، هغه تعلیمات چې من وعن په هغې باندې عمل دي نه کړی، نو ستا زړه د ایمان طرف ته نه صفا کېږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. امین.